مسلم شریف حدیث تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی ما خواته یو سپین رنگ زناور پیش کړلی شو چې هغه له خره نه په قد کې خچر نه په قد کې دنګ او له اس نه کم او انتهایی تک سپین او فرمای د ده قدم دومره تیز و چې تر کوم ځای پورې د انسان نظر رسی بس هغه اولنی قدم هلته وي. محبوب فرمایي زه پې کېنستم او زه بیت المقدس ته راورسېدم چېرته چې نورو انبیا علیهم السلام خپلې سورلۍ تړلې وې ما هم خپله سورلۍ هلته وتړله او زه هم مسجد اقصا ته وردننه شوم. ما عزتمندو تر دې ځای پورې مسلم شریف الفاظ دي. دې نه بعده د نسائی شریف حدیث دا دي محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای نور انبیاء علیهم السلام هم راغلی وو ټول انبیاء راوستلی شوي وو او انتظار نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي زور جبریل امین له لاس نه ونیسلم او بیا یې مخکې کړم چې ته دوی ته منځ ورکا او د ټولو امام وګرځېږه. نو محبوب فرمای بیا زه ورته مخکې شوم او ما 2 رکعاته منځ ورکړلو. هغې نه بعد نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای دویم سفر د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم و هغه آسمانونو پورې هغه د فرشتو په وزرو باندې فرمای په اولنی آسمان باندې چې مونږ دستک وکړو څوک فرشتې جبریل یما تا سره څوک دی وی ما سره د ټولو رسولانو سردار صلی الله علیه و آله وسلم دی. نو بس مرحبا اوازونه شروع شو چې ستاسو راتګ دی په خیر وي او ستاسو راتګ دی د خیر وال وګرځېږي. فرمای اولنی آسمان باندې ما حضرت آدم علیه السلام سره ملاقات وشو. فرمای بیا دویم آسمان ته دقسې لاړو په دویم آسمان میں حضرت یحییٰ علیه السلام سره ملاقات وشو. بیا دریم آسمان ته لاړو په دریم آسمان باندې میں فرمای حضرت عیسی روح الله علی نبینا علیه السلام سره ملاقات وشو. فرمای په څلورم آسمان باندې ما حضرت ادریس علیه السلام سره ملاقات وشو او په 5م آسمان باندې حضور فرمای ما د الله نبی حضرت هارون علیه السلام سره ملاقات وشو. په 6م آسمان میں حضرت موسی علیه السلام سره ملاقات وشو او په 9م آسمان میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام سره ملاقات وشو. بیا 9م آسمان نه بعد ما عزتمندو سدرۃ المنتہا راځي. سدرۃ المنتہا یعنی اخیرنا د انتها زید جبریل دی او سدره ویل کېږي د بیرې بوټي ته. آسمانونو نه بره یو بیرې بوټی دی چې هغه د جبریل امین انتها ځای دی. بره دومره زیات انوار و تجلیات دي چې یوه فرشته هم اخوا سبقت نشي کولی. نو محبوب فرمای ما جبریل ته وی چې ځکه نه زما وروره نو ما ته وی چې مخکې زه نشم تلی. نو فرمای ما ورته وی چې بیا ما ته وی چې ته به ځې په رف ذریعې سره خپل د نبوت په وزرو باندې به ته مخکې ځې. نو جبریل هلته پاته شو. محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم مخکې تشریف وړلو